بسم الله الرحمن الرحیم. نن د علم النحو 83 نمبر درس دی. د جمع مذکر د جمع سالم بیا دوه قسمونه دي، یو جمع مذکر سالم دی، یو جمع مؤنث سالم ده. دینه مخکې تاسو درس کې خیالم کړو مونږ دوه قسمونه د جمع ویلو. ما تاسو ته ویلو د جمع دوه قسمونه دي، یو ته چې جمع سالم وي یعنی جمع مکسر ورته وي، جمع مکسر، او بل چې جمع دا بل چې جمع سالم ده. جمع مکسر هغه جمع ته وایي چې کله د واحد اسم نه مونږ جمع جوړو نو د واحد صيغه چې ده هغه ماته شي، هغې ته جمع مکسر وایي. او جمع سالم هغې ته وایي چې د واحد صيغې نه کله مونږ جمع جوړو نو د واحد صيغه نه ماتېږي، صرف ورسره حرف زیاتېږي. بیا دا جمع سالم چې ده دا بیا دوه قسمه ده، یو به دا جمع یا خو به دا جمع مذکر سالم وي، او یا به چې دا جمع مؤنث سالم وي. ٹھیک شو جی. دا جمع مذکر سالم چې ده که نه د په آخره کې به یا داسې اواز راځي واو ساکن او نون زبرنا، دا به پکې اضافه کیږي، یا به دې په آخره کې وي یا ساکن او نون زبرنا داسې. لکه مثلا مسلمون، وګورئ د مسلم په آخره کې د اون آواز راغی، دا یو. یا به وي مسلمین یا ساکن او نون زبرنا په آخره کې راغی مسلمین. ٹھیک شو جی. نو ګورئ دا خو جمع مذکر سالم ده، او دا جمع مؤنث سالم چې دا یو قسم ده. لکه د مسلم په آخره کې به دا مسلم دی، مسلم معنا یو مسلمان. ٹھیک شو. د دې په آخره کې الف او تا اوږده ولګوه مسلمات. ٹھیک شو. یا د قشان مؤمن دی، مؤمن معنا د یو مؤمن مسلمان، دې نون باندې زبر ولګوه، دې سره الف او تا اوږده تا ولګوه مسلمات. ٹھیک شو. د قشان صالح دی، صالح د ح باندې زبر ولګوه او الف او اوږده تا ورسره ولګه، دا جمع مؤنث سالم شو. ٹھیک شو. یا د قشان ته حافظ دی، حافظ. ٹھیک شو. د زوا باندې زبر ولګوه الف او اوږده تا ورسره ولګه حافظات. ٹھیک شو. دغه شان صادق ته صادق. ٹھیک شو. د قاف باندې زبر ولګوه الف او تا اوږده تا ورسره صادقات، نو دا جمع مؤنث سالم شو. او مذکر سالم چې ده که نه مذکر سالم، نو هغه په آخره کې به اونا او این آواز راځي. اونا دا اون آواز یاد کوي، اونا، او این آواز یاد کوي، اینا. لکه مسلمون مسلمین، مؤمنون مؤمنین، صادقون صادقین، صالحون صالحین. داسې ګورئ دی مؤمنون، دام جمع مذکر سالم ده، او مؤمنین چې دام جمع مذکر سالم دی. دا دوانه جمع دي. ښه. د دې مؤمنون معنی د ډېر مؤمنان، او د دې مؤمنین معنی د ډېر مؤمنان. خو دا مؤمنون حالت رفع کې، دا مؤمنین حالت نصب او جر جمع حالت نصب او جر کې وي. دغه شان صادقون او صادقین، دغه شان حافظون او حافظین، حافظین. ٹھیک شو جی. دغه شان ګوره اون او اینا دا د جمع مذکر سالم دغه دی، دا به د جمع مذکر سالم کې راځي. او آتون یا به آتون وي یا به آتین وي. ٹھیک شو. نو دغه چې دا د مؤنث سالم دغه دی. نو دغه اوس تاسو ته وایي چې دا جمع دوه قسمه ده، یو جمع مکسر ده، یو جمع سالم ده. دا جمع سالم بیا دوه قسمه ده، یو جمع مذکر سالم، یو جمع مؤنث سالم. دا جمع مذکر سالم په آخره کې به دوه قسم آواز راځي، یا به اون آواز راځي یا به این آواز راځي. او د جمع مؤنث په آخره کې به آت آواز راځي، آت. ٹھیک شو جی. دغه خبره راته کوي جی. د جمع سالم دوه قسمونه دي، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. اول د جمع مذکر سالم تعریف اورئ. جمع مذکر سالم داسې جمع ته وایي چې په دې جمع کې واو ساکن، وګورئ جی دا واو ساکن دی جی.
واو ساکن ما قبل مخکی ته وای د واو ساکن نه مخکی حرف یعنی د واو ساکن نه مخکی حرف مضموم یعنی پیش پیوي مضموم یو ګره د واو ساکن نه د مخکی میم دی میم دا میم چې د ضمه وي مضموم به وي ټیک شو او نون مفتوح په اخره کې وي نو ګوره دا نون مفتوح دا نون زبرنا چې د په اخره کې دی ټیک شو لکه مسلمون په دې مسلمون کې دا واو چې دی دا واو ساکن او دا ما قبل دا میم یادای دا میم چې دا به مضموم وي او د دې واو نه اخره کې به چې دا نون مفتوح وي دا صالحون په دې کې دا واو به ساکن وي ټیک شو او د دې واو نه مخکې حرف دغه وي ضمه به وي دا پیش به وي او د دې واو نه وروستي حرف چې دی به نون مفتوح وي دا مؤمنون کې دا واو چې دا واو به ساکن وي دنه به دا مخکې نون مضموم وي ضمه به وي او اخره کې به نون مفتوح وي ٹھیک شو نو دا د جمع مذکر سالم حالت رفع والا حالت رفعی والا دغه دی جمع ده اوس حالت نسبی کې به هم دا جمع مذکر څنګه وي جی یا به یا ساکن ما قبل یعنی مخکې حرف مکسور یعنی زیر پیوي لکه ګورئ مسلمین دی یا ساکن ده وګوره دا یا ساکن ده د دنه مخکې حرف باندې به زیر وي ټیک شو زیر او د دنه وروسته به نون مفتوح وي ټیک شو یا ساکن ما قبل یعنی مخکې ما قبل مخکې حرف ته وایي حرف مکسور یعنی زیر پی وي او اخره کې نون مفتوح وي اخره کې به دا نون زبرنا وي وګوره دا حافظین کې دا یا ساکن ده یا ساکن او اخره کې دا نون مفتوح ته نون زبرنا او د دې یا ساکن نه مخکې حرف چې دی دا زوا دی باندې به زیر وي جي ټیک شوه نو حافظین دقه درته یادوي جي لکه مسلمین وګوره په مسلمین کې دا یا ساکن ده او مخکې حرف باندې زیر وي مخکې حرف مکسور وي او وروستي حرف نون مفتوح وي دا مؤمنین چې دی دا یا ساکن ده او د دې نه مخکې مکسور دی زیر دی پې او د دې نه وروستو چې دی نون مفتوح دی صالحین کې دا یا ساکن ده مخکې حرف مکسور دی زیر دی پې او دا وروستي ته چې دی نون مفتوح دی دغه ساجدین کې یا ساکن ده مخکې حرف دا دال چې دی دا مکسور دی او د دې یا ساکن نه وروستی حرف نون مفتوح دی صادقین کې دا یا ساکن ده د یا ساکن نه مخکې حرف قاف چې دی دا مکسور دی او د دې یا ساکن نه وروستی حرف چې دی هغه به نون مفتوح وي نو دې ته جمع مذکر سالم وایي یا به دا جمع مذکر سالم مسلمون وي یا به مسلمین وي یا به صالحون وي یا به صالحین وي یا به مؤمنون وي یا به مؤمنین وي نو د مسلمون معنی هم دا ډېر مسلمانان او د مسلمین معنی هم دا ډېر مسلمانان د صالحون معنی هم دا ډېر سړي نیکان او د صالحین معنی هم د ډېر نیکان سړي د مؤمنون معنی هم د ډېر مؤمنان سړي او د مؤمنین معنی هم د ډېر مؤمنان سړي خو دا ولې داسې مؤمنون او مؤمنین دی نو انشاءالله هغه هم درته اوس لیکم جي اوس د جمع مؤنث سالم تعریف زده کړي جمع مؤنث سالم داسې جمع ته وایي چې په اخره کې الف او دا اوږده تا وي الف او تا وي ټیک شوه لکه مسلمات مؤمنات صالحات حافظات قانتات صابرات وګورئ د صابرات کې دا الف او دا اوږده تا د قانتات کې دا الف او اوږده تا د حافظات کې دا الف او اوږده تا د صالحات کې الف او اوږده تا مؤمنات کې الف او اوږده تا مؤمنات کې الف او اوږده تا نو ګوره دا د مؤنث سالم علامت دی اوس ګوره حالت رفعی حالت نسبی او حالت جری دا درې حالت دي جری ٹھیک شو جی حالت رفعی کې به دا مسلمون وي مسلمون معنی دا ډېر مسلمانان خو دا اون اواز به حالت رفعی کې وي حالت نسبی او جری کې به یو شانتي وي اب وي مسلمین او حالت جری کې به وي مسلمین د مسلمین معنی هم د ډېر مسلمانان او د مسلمون معنی هم د ډېر مسلمانان ټیک شوه دقه شان د صالحونه چې دی حالت رفعی کې به دا وي صالحونه او حالت نسبی او جری کې به وي صالحین
صالحین. دغه شان دا مؤنث به ترې راواخلو جي مؤنث دا مسلمات نو دا به حالت رفعي کې وي مسلمات او حالت نسبی کې به مسلماتین وي او حالت جری کې به مسلماتین وي. مسلماتین دو زیرونه به حالت نسبی کې وي او دو زیرونه به په حالت جری کې وي. ځکه پرې مسلمات جمع مؤنث د سالم چې ده د دې په حالت نسبی کې به په زبرونه نه راځي. حالت نسبی کې به هم دوه زیرونه، حالت جری کې به هم دوه زیرونه او حالت رفعي کې به په دوه پیشونه وي. لکه مؤمنات حالت رفعي کې به مؤمناتن وي، حالت نسبی او جری کې به وي مؤمناتن. حالت نسبی کې به مؤمناتن وي او حالت جری کې به مؤمناتن وي. پوه شوې جي؟ نو ګورئ دا اون اواز چې دی دا د جمع مذکر سالم اواز دی. حالت رفعي کې اونه، حالت نسبي او جري کې اینا. ټیک شوه؟ او آتن دا حالت رفعي دی د جمع مؤنث سالم. آتن حالت نسبي او جري دی. دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.